ایزان خودکشي چې دا تقریبا په دنیا کې ډېره لویه مسله روانه ده. تقریبا د کاله 8 لکه کسان دا ځانونه وژني، خودکشي چې دی هغه کوي. 8 لکه کسان. تر ټولو زیات خودکشي چې کیږي هغه په سویډن کې کیږي. هلته انسانان خپل ځانونه چې دی هغه وژني. زموږ په پاکستان کې تقریبا په هر لکو کسانو کې 2 کسان چې دی هغه خودکشي چې دی هغه کوي. په لکو کسانو کې 2 کسان خودکشي کوي. په دې کې بیا د تر نارینه‌و د زنانو شرحه چې د هغه زیاته ده. تر نارینه‌و زنانې ډېرې خودکشي کوي. په ایټالي کې دا اوس یو عدالت چې دی هغه یو مطلب فیصله چې د هغه وکړله، ویلې هر هغه سړی چې بیمار و، په مشکل کې و، ډېر ستړی ستومانه و، نو دی قریبان ورسره کولی شي چې دی مړ کړي. یا که ده وغوښتل زه ځان وژنم، دا خودکشي د دپاره پروا نه لري، قانوني حیثیت یې ورکوي چې دا قریبان د ده سره ښه کولی شي، مرسته کولی شي، امداد کولی شي، ځکه پر ده ډېرې خوارۍ تېرېږي، نو هغه خوارۍ چې دی هغه څه ورکمې کړي. نو معلومه دا سوه عزیزانو چې دا انسانان خودکشي کوي. زه به د پاکستان خبره درته وکړم، بهر ملکو سره خیر زموږ ډېر تعلق نه وي. په پاکستان کې چې خودکشي کېږي تقریبا د کال 6,000 څه بالا څه کښته خودکشي چې د هغه انسانان کوي. تر ټولو اولنۍ خبره دا ده چې دا د معاش وجې معیشت یې کم بولي. 15,000 10,000 15,000 تنخواه ده، کوچني بچیان دي. اوس نه په دوا رسیږي، نه په تعلیم رسیږي، نه په خوراک رسیږي، نه په لباس رسیږي. نو لہذا هغه آخري اپشن د دې چې کوم دی هغه دا دی، هر لارې وازماوله، په هغه کې ناکامه سي، بله ورځ راولاړ سي خپل ځان و نهر ته ورواچي، بله ورځ راولاړ سي خپل ټول بچان چې دي هغه و نهر ته ورواچي. عام طور په پنجاب کې دا خبرې ډېرې دي. یوه زنانه 4-5 بچان، د معاش وس به نو، د خوراک وس به نو، بیا به راولاړ سو، اول به بچان مړه کړو، بیا به ځان مړ کړي. اول به بچان و نهر ته وغورځول، بیا به ځان ور واچوي. ډېر کم داسې سوي دي چې هغه بچاو سوي دي، ځانونه یې وژلي دي. یو معاش. دویمه خبره چې د عزیزانو هغه په رشته کې ناکامي ده. زموږ د علاقې چې کومه خبره ده هغه په رشته کې ناکامي راځي. یو هلک دا وایي چې یاره زه په پلاني ځای کې رشته کول غواړم، هغه ورته میلاو نشي. یا یوه زنانه دا غواړي چې یاره د پلاني کور سره زه رشته چې د هغه کول غواړم، هغه ورته میلاو نشي. دلته دوی دوه هغه د درواغو په اشعارو باندې دومره ځانونه سره لیوني کړي دي چې بیا یو بل وعده سره وکړي چې یاره که ته الله رب العزت ما ته رانصیب نه کې، یا زنانه یا نارینه، نو زه به ځان وژنم. ابل وای زه به ځان وژنم. زما او ستا په دې وطن کې اکثره چې ځانونه انسانان وژني د هغو یوه بنیادي وجه چې د هغه دا ده، ځکه الله رب العزت وځوان هلک ته وځوانې بچۍ ته اختیار ورکړی دی. که چیرې مناسبه ځای ولو، د عزت ځای ولو، د بې عزتۍ ځای نه ولو، هلته ترتیب برابرېدی. خپل بابا خپل ادې ته دې ووایي چې یاره ما که زما څه پوښتنه کوئ، ما ته دغه ځای چې دی هغه مناسبه ښکاري. بده خبره نه ده، شریعت حق ورکړی دی. دا یو. دویمه خبره چې زما او ستا په وطن کې بیخي ډېرې زموږ د معاشرې خبره درته کومه چې دغه خودکشي کېږي، خاص کر د زنانو د خوا څخه، هغه وجه دا ده چې پلار په زوره یو ځای ود کړي، پلار په جبر سره یو ځای ود کړي، پلار په زوره د دې نکاح چې د هغه ورتړلي. نو دلته بیا زنانه مجبوره سي راولاړه سي خپل ځان چې دی هغه مړ کړي. یعنی ما درته وویل زما او ستا په ښار کې یو د معاش وجه ده، د غربت و، د تنګدستۍ و، د فقر وجه ده، او یوه وجه چې د هغه دا ده. بیا د پاکستان په هغه خپل مطلب چې کوم یو ترتیب یو سروې روانه ده، په هغه کې تر نارینه‌و زنانې ډېرې خودکشي کوي. د زنانو ځای ما در وښوئ چې هغه لویه بنیادي وجه دا ده چې پلار د دې ته منشا د مرضۍ خلاف ځایونه چې دی هغه د دې نکاح واده ورکوي. صحیح سلو؟ او دا ډېره لویه غلطي ده. یو سړی چې دویم واده کوي، دویم واده
زموږ په پښتني سیمه کې تقریبا 80% هغه کسان دي چې د اول واده ماته زما پلار په خپل خوشي را کړی، دویم زه په خپل خوشي کوم. نو که پلار ولر سوی وای د دې زوی سه پښتنه کړی وای چې زوی دا پلانې کور یا پلانې ځای یا پلانې علاقہ تا ته زه واده در کول غواړم، خوښه دي ده. نو کې دا خبر ورته کړی وای د زوی خوښه وای به دویم واده قطعا نه کوي، خو ډیره مجبوری راسي، معذوری راسي او پریشانی راسي، بیماری راسي، کني عام طور به بیا خلک دویم واده چې دی هغه نه کولای. دلته د پلار ډیر لوی قصور دی. صحیح سلو د زوی په واده کې چې دی پر خپل طبیعت ورکی زوی په خبر لا نه دی، داغه سلور را واخلي پر داسې ځای ورکی چې هغه د دی یا په عمر کې جنې زیات دی یا مطلب نه ور سره لګیږي یار لکه څنګه چې نارینه. حالانکه علما فرمایي حدیث شریف دی چې څنګه دا نارینه دا غواړي چې زما کور والا دی پاک دامن نه وي، شعر دی، صفا خور دی، پلانې ښه صفا کالي پلانې دا دی. نو دا د زنانې هم دغه فکر دی چې زما خاوند دی داسې. نارینه ولې خپل حق غواړي چې زنانې ته حق نور کوي؟ صحیح سلو دا څونه لویه بنیادي غلطي ده. دا غلطي به موږ د خپل ژوند د خپل معاشرې سباسو کني بیا به هر ورځ په کورو کې د عام طور زنانې زهر نس پیدا کولای، دغه د خصمانانو دوا مواد چې د هغه پیدا کی یا هغه د خاور تیل چې کم بولی هغه غاسلیټ هغه را واخلي هغه وچشي یا پر پنکه باندې ځان را وزړي. څونه لویه د پریشانی خبره ده. ما تا مشران یا مطلب ذمہوار خلک هغه به د دې وجه معلوموي چې د خودکشي ولې وسوله، دا خودکشي ولې وسوله. یاره خودکشي په دې وسوله چې ما تا اول واده در وکړي چې در ومې کې ما پر خپل طبیعت در وکړي، هغه ستا پر طبیعت جوړ نه دی. صحیح سلو اوس دې پر طبیعت جوړ نه دی. زنانې هم غواړي چې زه خودکشي وکړم، هلک هم غواړي چې زه خودکشي وکړم. یاره ولاړ شي دویم واده وکړي، دویم واده چې سره وکړي ژوند یې ولاړې تباه او برباد سلو. یاره ولاړ شي انجلۍ د خپل بچي یا خپل خور یا ورېره یا لمسۍ داسې چاته ورکړي چې هغه د دې وړ نه دی، د دې پر وژن نه دی ورسره برابر، د دې پر غاښ نه دی برابر. چا مطلب خپل بچي د 14 کالو یا 40 کاله 50 کاله ته ولې ورکوي؟ ظالمه دا څونه لوی ظلم روان دی. د 2 لکو د 5 لکو د 10 لکو روپۍ دپاره پخوا چې به خلکو غلا کوله نو بیا غلا کوله. دا زموږ خلک اوس چې ورسي لور جنې غواړي چې دا ستا لور به راکوې، د یوې و در کومې په 10 لکه در کومه. صحیح سو نو ښه سید ټیک ته په 10 لکه او بیا ورته وایي اوس لا درته وایم درواغ نه وایم، غلا نه کوم، حرام نه خورم، په دې کې 10 لکه زما د جیب دي، زما دي، زما خرچه ده، دا 10 لکه به زه بچی ته یو شی ورکړم. اوس دی ګور دا ظالم د خپل ځان دپاره څونه لار اسانه کوي. یعنی دی وایي ګوره افسرګنۍ ته وایي هغه خیشانو ته چې ګوره زه اوس لا درته وایم د نیچ سبا پر ما تهمت ولګوئ، زه حرامخوره نه یم، زه داسې پلانۍ نه یم، اوس لا درته وایم 2 روپۍ زما خرچه ده. ښه 2 روپۍ ستا خرچه ده، لور دې خرڅه کړه. تا خو به د زوی تصور کړی وای چې تی ستا د مخه خرڅولې که یا څونه ظلم دی. دا زما او ستا د معاشرې بنیادي وجه ده چې زما او ستا په معاشره کې زما او ستا بچی، زما او ستا خور، زما او ستا همسایګان، زما او ستا عزیزان نارینه په هغه وجه خودکشي کوي او انجونې په دې وجه خودکشي کوي. زه به په دې حواله سوچ فکر کوم، تاسو هم په دې حواله سوچ فکر کوئ. د ځانه به پښتون نه جوړئ، د ځانه به هغه قبایلي نه جوړئ چې موږ قبایل یو، موږ پښتانه یو، موږ ډېر غیرتمند یو. دا خبرې په مابینځ کې نه وي. اول به دین و اسلامي، اول به الله او رسول وي، وروسته زما او ستا پښتونوالی پر خپل ځای باندې پروت دی. که ته وایې زه ډېر غیرتمند یم لهذا دا زما لور ولې داسې وکړو نو یې زه وژنم، ټیک شو صحیح شو، دا یې تا وژلی، دا یې ستا د پښتونوالي مبارک، دا یې ستا د قبایلیت مبارک، لیکن په جهنم کې په قبر کې څه شم که هلته بیا موږ مبارکي و چاته ورکړو. صحیح